لنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. درود شریف ہوا ہے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو، ددی مجلس حاضرین مسلمانان رونو، نستاسو پدی مدرسہ کے دارالعلوم کے چکم اجتماع جوڑا شوی دا دا یو سو بچو دا قرآن شریف دا ختمونو پا سلسلہ کے جوڑا دا. او محترم رور جناب حضرت مولانا مفتی شاذیب صاحب حفظہ اللہ او دا غمرگرو دا اجتماع جوڑا کردی دا استاسو پا دی کلی کے دا قرآن او دا دین یو مدرسہ دا. استاسو دا بچو دا دین خدمت کئی، دا قرآن خدمت کئی. اللہ پاک دے مدرسے لترقی ورکی او دا کم بچی چی فارغ شوی دی اللہ پاک تے دے بچونا کل عالمان جوڑ کے زمارون پا بچو باندے دا دین علم ہوکے، بچو باندے قرآن شریف زدکے، پا بچو دا محنت ہوکے چی دا کور نیو یو بچے دا دین عالم شی او یو بچے حافظ شی. زمون خلقو نن دنیا تا توجہ ورکڑی دا او مادہ پرستی دون زیادہ شوی دا کہ دا خلقو نا قرآن او دین ایر دے. بچے لا پیدام نیچے غلے سوچو نا کڑی کہ دے با کم داس اسکول کے کالج کے داخل کم چی غٹا ڈگری والے اڑیرے پیسے ہو گٹے. دا بچی متعلق سوچ دا چانا دے کڑے کہ مالا خدای بچی را کی و عالم تے جوڑ شی، مالا خدای بچی را کی و حافظ تے جوڑ شی، مالا خدای بچی را کی و دیندار تے جوڑ کی. دا بچی دا دین فکر منگ نکو، دا بچی دا دنیا فکر کو، دا مال فکر کو، دا دولت فکر کو. دا سوچ منگ نکو چی دا بچے قرآن خان لوی شی او دا دیندار لوی شی، او دا سوچ نکو چی پیسہ و دولت دا اللہ پلاس کے دے، ڈوڑے دا خدای پلاس کے دا. زمارونو چی سمر دوستانی ہے ٹول کوششو کے او محنتو کے او دا خپلو بچون عالمان و حافظان جوڑ کے خپل جوڑ او خپل تعلق دا اللہ سرج پیدا کے، دا خپلو بچو جوڑ او تعلق دا رب العالمین سر پیدا کے، اللہ سر جوڑ پیدا کے.
دا ډوډۍ او دا ژوند او دا مال او دا دولت دا د الله په لاس کې دی. خدای به هم ښه ساتي، چرې به هم الله نه خرابوي. خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ سړی تیر شوی دی. هندوستان کې په اجمیر شریف کې د قبر دی او د خلکو په دون اعتماد دی. اوس هم ګورې هندوان هم د هغه قبر نه راځي، سیکان هم د هغه قبر نه راځي، خو د هغوی خو خپل شرکي رسومات دي. یعنی د هندوانو او د سیکانو په نظم مقبول شخصیتو. نو دی د هغه زمانه کې د پاکستان او هندوستان او بنګلادیش یو ملکو، د دې مشرقي بهارت او د بنگلادیش په سفر تلو. واپس چې راغی مور ته ناستو، د مور له پخپو چاپي کوله، زور یې ولکه. حالانکې لوی عالم و، مشر سړی و، سپین ږیری عالم، لګیا د مور له چاپي کوي او مور له زور کوي. دا یاد ساتئ زما وروڼو، د خپل مور او پلار به تاسو هم قدر کوئ ښه. د چا چې مور او پلار جمدي وي، زور ولا کوئ، چاپي ولا کوئ، عزت یې کوئ. کمړي قبر لیځئ، دعاګانې ورته کوئ. نو مور له چاپي کوله، نو دا مور ورته وي معین الدین بچې ډېر خوشحاله نه. او ته مورې ولې به نه یم خوشحاله؟ په دې موجوده سفر کې الله پاک زما په لاس باندې 80,000 کافران مسلمانان کړل، او 7 بدعمله فاسقان زما په لاس بیعت وکړو، خدای پاک نیکان کړل. نو چې 80,000 کافران خدای زما په لاس مسلمانای او 7 فاسقان او بدعمله خدای نیکان کوي، نو مور په دې بدنیم خوشحاله. نو مور ورته وی معین الدین په دې کې ستاسو برکت دی، ستاسو کمال دی، دا خو زما کمال دی، د خدای فضل دی او زما کمال. نو دی خو عالم او مور ته وخندل. وی مور نن به مې دا پوهیږي چې ستاسو کمال دی. منډې خو مه ووالې، کوڅو کې زه وګرځېدم، بستره په اوږه په کوڅو کې مه وګرځولم، تقریرونه ما وکړل، ستړی زه شوم، د کور نه بار شپې ما تېرې کړې، شپې ما روڼې کړې، او ته وایې دا زما برکت دی. ته خو کور ناست دی، مورې دلته خپل خوبونه کې. مور ورته وایي وی معین الدین بچې 3 خبرې واوره. وی تا نه چې دا کومه ملغلره جوړه ده، دا لوی عالم د نه جوړ دی، لوی پیر د نه جوړ دی، او خلق راځي او ستا په لاس بیعتونه کوي او تا تقریرونو لغواړي او ستا بیانونه اوري. معین الدین بچې دا زما محنت او خواري ده. ته چې ماشوم وې نو ما د لاس نه ونیولې او ملا صاحب له مې بوتلې چې درته څه وښایم، پټی مې لاس کې درکړه. ما به مدرسې ته بوتلې، ستا خو لوبې خوښې وې، تا خو به جړل، ما به په زور بوتلې، ته خو به پټېدې په دې برقه په سر په دې کوڅو کې درپسې زه ګرځېدم. ما لوبو ته نه پرېښودې، که ما در باندې پړې داسې اچولې وې نو تا نه دا عالم نه جوړېده، تا نه دا ملا صاحب او دا پیر صاحب نه جوړېده. خو ما خواري کړې ده، زما دین سره مینه وه، زما د علم سره مینه وه، دا خواري او محنت خو در سره ما کړی دی. د ماشومانو خو لوبې خوښي، د ماشومانو خو سکول او سبق او مدرسه نه خوښه. دا خو ما به راته منتونه کول، نصیحت به راته کو، د دین خبرې مې راته کولې، او استاد جي له مدرسې ته به مې بوتلې،
دا محنت د سره ما کړی دی، دا خواري ما کړی ده. که ما د سره دا خواري نه وه کړې، تا نه دا عالم او ملغلره نه جوړېده. زمانونو چې زمونږ څومره لوی اکابر او علما تېر شوي دي، د دې په خوارۍ کې د مور او پلار دخل دی. ګورې زمونږ امام بخاري رحمت الله علیه چې لوی سړی ته خدای پاک جوړ کړی دی، دا د مور د برکت، د مور د دعا د برکت. دی لا ماشوم و چې په سترګو ړوند شو، نو مور به الله ته ژړل، وی یا الله چې کوم زما ماشوم بچی هوښیار و قابل و، نو خدایه په سترګو ړوند شو. الله ما خو نیت کړی دی چې په ده د پیغمبر مبارک د حدیث و علم کوم. ړوند سړی خو اوس د حدیث و علم نشي کولی. ګوره خدای ته به یې ژړل، دې دپاره نه چې دا بچی مې ولې ړوند شو، دی به څه کوي، دی خو به ځان له ګټه هم نشي کولی، دی به اودسماتي له څوک بوځي، له د خدمت به څوک کوي. دا نه وایي، دا وایي چې الله ما خو دې د ستا د غوښتې او د پیغمبر مبارک د حدیث او د علم دپاره، او الله دې خو هغه علم اوس نشي کولی، یا خدای دا به څه کېږي. مور به یې ژړل. نو په خوب کې حضرت ابراهیم علیه السلام ولید. نو ابراهیم علیه السلام ورته وی ولې ژاړې؟ وی چې کوم مې قابل بچی و، ما دین ته وقف کړی و، د پیغمبر مبارک حدیثو ته مې وقف کړی و، د ده نه بره حدیث و عالم جوړېږي. په سترګو ړوند دی، ماشوموالي کې ړوند شو، نو په هغې ژاړم. نو ابراهیم علیه السلام وله زیری ورکړه، وی مبارک دې شه، بچی دې خدای جوړ کړی دی. نو چې دا زوی یې وړقه او راویښې که، نو خدای پاک په سترګو جوړ کړی و. داسې میندې او پلاران خوند کوي چې بچی د الله نه علم له وغواړي، قرآن له وغواړي. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ټول د مور برکت دی. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پیرانو پیر صاحب د پیرانو پیر، هغه به وی که زما د مور ښودنه نه وی او د مور تربیت نه وی، نن بر عبدالقادر نه عبدالقادر نه وی جوړ. یو جماعت کې دیرم، ګوره مور دونه محنت کوي، یو جماعت کې دیرم پیسې خلاصې شوې، سبق مې وی چې پیسې خلاصې شوې. هغه زمانه کې د وظیفې دا رواج نه، اوس خلک د جماعتونو کې وظیفه غواړي، دا رواج نه. مې خدای زه خو ډېر وږی یم، پیسې نشته، دا به څه کوم. وی لاړمه یو واده، نو سوال خو ګناه ده، دا هغه واده والا د کور مخکې تېرېدم را تېرېدم. وی مې ځکه په مې رحم راغی او راته وویل چې راشه روټۍ وخوره، خېټې مې درد کوه. وی چې داسې دروازې ته نږدې شم، وی هم د شومپړق بچي ودیکې راکړه چې خوشه دعوت ته تشته؟ مې نه. وی ده نو بس دا اوس هم بعضې خلک په دې ودونو کې کوتک والی په دروازه ودرولي، څوک نه پرېږدي. هلکه داسې مه کوئ ښه، دا خو تا یو صدقه او خیرات کړی دی. ټیک ده چې خاص خلک دې بللی دی، او نه بې دعوته تللم ګناه ده، نه دي پکار. خو چې دا کم غریبانان مسافر ماشومان راشي، دا پرېږدی چې الله د نه خوشحاله شي. چې دې بللی دی هغه خو تا باندې هم ډوډۍ خوري په واده کې، او ته هم پرې خورې، خو د عدل بدل دی. ټیک ده ثواب دې کېږي، خو چې دا کم نابللی راشي هغه ګناه کوي. بې د بللې نه به د چا ډوډۍ نه خورې. خو خیر که څوک مسافرو ماشومانو غریبانانو، نو هغې پرېږدی، کوتک په لاس په دروازه مه ودرېږې. نو هغې وشړلم چې دا دلته څه کوې ولاړې؟ وی چې لاړم یو مړی شوی د هغې خیرات و. وی مې چې زه وربشم که د هغې را باندې زړه خفه شو، سوال خو نه کوم. وی چې لاړم تاسې ګرځېدم را ګرځېدم، وی را باندې پیښ شو. یو سړی واده لکه چې لکه څه کوې ډوډۍ خلاصه شوې ده ښه، که د ډوډۍ پته ما وړې راوړې نو ځه. وی دقسې واپس جومات ته رالم. وی چې جومات ته رالم، اوس جومات کې یو سړی ناست دی،
او کاسه ورته پرته ده روټۍ ورسره ده وایي چې زه ورننوتم چې هغه زه ولیدم د هغه په تندي تیاره شوه هغه مطلب دا و چې دا خو سړی راغی دا هلکه او دوی به ډوډۍ رانه خوري رانه اخلاصه نه کړي او زم داسې مخامخ کېناستم سوال خو مې نه کو چې وږیم خېټه مې خوږېږي خو ما وې زه یاره کړۍ را باندې خفه شوه نوړی ډوډۍ راکړه وی هغه هلک داسې ما ته نېغ نېغ ګوري او وی ما ته وایي ډوډۍ خورې داسې په غوسې راته وایي مطلب یې دا و چې دی رانشي ډوډۍ له وی لاول خو مې رښتیا سلام واچو السلام علیکم وی په غوسه راته وایي چې وعلیکم سلام کینه دغلته دا نه یې غوسه که چې زما ډوډۍ له رانشي بیا ما ته وایي چې ډوډۍ خورې مې چې اوبه خورو نو وږی یم وی په غوسه راته وایي چې راشه دلته کښېنه وی کښېناستم خو سړي په طبیعت په تندي باندې تیاره ده چې خدای دا د کوم ځای نه راغی او زه موږ یم وی ما ته وایي د کوم ځای داسې په غوسه وایي وی ما ورته چې زه د ګیلان یم وی ښځه خو هم د ګیلان یم ګیلان کې د کومې محلې مې د پلانکې محلې هلکه د هغې خو زه مې یم هلته د کومې کوڅې یې د پلانکې کوڅې هلکه د هغې خو زه مې یم د چا زوی یې او نوم دې څه دی مې نوم مې عبدالقادر دی او د پلانکې زوی یم وایي چې دا مې وایي سړی نرم شو وایي ما ته وایي چې خفه نه شې دا ډوډۍ خو ستا ده چې دا زه یې خورم او که دې خوښه وي واخله دا خپله ډوډۍ دی او که دې خوښه وي چې دې د سره وخورم هم ښه وکوی چې مه خوره نو هم ستا خوښه ده مې چې زما څنګه ډوډۍ ده اوسه پورې خو دې غوسې کولې چې زه درته رانږدې نه شم اوس وایي دا ستا ډوډۍ ده وایي ستا مور زه ستا ګاونډي یم ستا مور ماله پیسې راکړې چې زما بچی عبدالقادر د دین زده کړې له د علم زده کړې له تللی د پلانکې علاقې ته ورشه دا پیسې وله ورسوه او ما له یې خپله کرۍ هم راکړه زه رالم په دې ټولو جوماتونو کې مې وکتې خو پیدا مې نه کړې اخره کې وږي ومه نو ما ستا مور چې تا لکه مې پیسې راکړې وې نو لاړم په بازار کې مې په هغې ځان له روټۍ واخېسته چې دا یو نوړی روټۍ به وخورم ځم به نو دا ستا مور چې تا لکه مې پیسې راکړې وې د هم په هغه پیسو ما دا ډوډۍ اخېستې ده د همغه روټۍ ده دا ستا ده وایه چې د سره وخورم او که نه ما وایي وبه خورو ته به م وخورې او زه به م وخورم دې وجې نه عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه فرمایي وی دا ما نه چې خدای عبدالقادر نه عبدالقادر جوړ کړی دی دا د مور د برکت نه مور او پلار محنت نه کوي وروڼو خپلو بچو سره نو خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله علیه هغه وایي چې مور راته ووایي چې بچې دا ملغلره ده نه جوړه ده دا زما د برکته جوړه ده وی ما وایي چې منې که نه مې چې او مور بلکل مې ومنله وی بچې دویمه م واوره ته چې د الله په لار کې وځې د دین د خدمت دپاره دا مه وایه چې زه دلته په کټ کې اوده پرته یم زه دقه مصلې ته وخېږم او الله ته لاسونه اوچت کړم او دعا کوم چې یا خدای زما زوی بچې معین الدین ستا د دین د خدمت دپاره ووت یا الله ته خو کامیاب راولې یا الله د ده په لاس خو کافران مسلمانان کې یا الله د ده په لاس خو بدعمله نیکان کې بچې زما لپې لپې دواګانې درپسې در روانې دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مور او پلار دعا د بچي دپاره خدای قبلوي چې بیا غایبانۍ بیا ډېره زر قبلېږي منې که ده یو مور دا مې ومنله وایي بچې درېیمه م واوره وی ته چې زما په غېږ کې وې او ما دله پی درکول او ته ماشوم وې زما سینه به دې خوړه نو ما داسې وخت کې تا له پی نه دي درکړی چې زما اودس به نو ما به اودس وکړو نو بیا به مې ته خپلې سینې ته واچولې او پی به مې درکول
دې ته محنت او خواري وایي. دا چې د چا په زړه کې د خدای او د رسول او د دین مینه وي نو هغه دا چل کوي. د چا په زړه کې چې د خدای او د رسول او د دین مینه نه او د پیسو مینه هغه بچی هغې طرف ته لیږي. قسم دې د طالب ډېر لوی مقام دی زما وروڼو ګورئ، او د عالم د خدای په نزد ډېر لوی مقام دی. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو ځل طالبانو ته درس کاو. جماعت کې بار ناستو دی کې ساس کې باران شو. چې باران شو طالبانو منډې کړې جماعت کوټې ته، چې لمدي کو کتابونه هم لمدېږي نو منډې کړې. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه زر ته طالبانو سپلو ته منډې کړې او خپل صادر یې خور کو او د طالبانو سپلی را واچولې په هغه صادر کې او غوټه یې تېو تړله او کوټې ته لاړ. چې طالبانو سپلی لمدېږي، چې کوټې ته لاړ او صادر یې کولو که او طالبانو وکتل چې زمونږ شیخ صاحب خو زمونږ سپلی مونږ پسې راوړی، نو طالبانو په چغو په سلګو په جړا شو، حضرت دا دې څه وکړل؟ دا خو غټه بې ادبي زمونږ وشوه. زمونږ شیخ به مونږ پسې سپلی راوچتی، زمونږ شیخ په خپل قیمتي صادر کې زمونږ سپلی واچولی او زمونږ حضرت شیخ بیا زمونږ سپلو له غوټه ورکړه نو په خپله مبارکه اوږې کېښوده او مونږ پسې یې راوړه. دا څه غلطي وشوه؟ په چغو چغو ژړل. مولانا رشید احمد گنگوهی قطب الاقطاب انډیا کې لقب د قطب الاقطاب میلو او ته څه وایي؟ وی بچې ستاسو د سپلو قیمت زما د صادر نه ډېر اوچت دی، ستاسو د سپلو دوړه زما د صادر نه بهتره ده. ولې؟ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فرشتې طالبان په کومه لاره ځي نو فرشتې ورته په لاره خپلې وزرې خوړوي. ستاسو د دې پیزار په تلی باندې د فرشتو د وزرو ګرد پروت دی، دوړه پرته ده، زما د صادر نه ډېره قیمتي ده. ورسونه قیمتي دی طالب العلم. ان الملائکة لتدعو اجنحتها، الله په فرشتې طالب العلم ته لاندې وزرې غوړوي رضا لطالب العلم، د دوی نه خوشحاله دي د دې طالبانو نه. نو نن په مخ د ځمکه قیمتي انسان د خدای په نزد د دین طالب دی. د مالونو د خپلو بچو نه طالبان جوړ کړي او عالمان ته جوړ کړي. د بچو به هم دنیا هم ښي، دا مه یېرېږې په لوړی، دنیا به هم ښي خیر به هم ښي. ابن جریر طبري رحمت الله علیه دا دوه کسان دي، یو ابن جریر ابن طبري ابن رستم طبري دی او یو ابن یزید طبري د اهل سنت والجماعت والا محمد ابن جریر ابن رستم طبري. د خپل واقع لیکي و موږ په هندستان کې یو جماعت کې دی راو هلته یو مولوي صاحب نه علم زده کو. وی په دې نیم کال کې را سره خرچه خلاصه شو. ما خو تاسو ته وایي چې زمونږ خلک خو دلته وظیفې راغواړي، خلک وله په شوق ورکوي، هلته خو دا رواج نشته. وی چې خرچه خلاصه شوه نو موږ مشوره وکړه چې لاړ به شو خپل کلي ته علاقې ته، زه د مور پلار ملاقات به م وکړو او ځان سره به خرچه م راوړو، دا باقي سبق به پوره کړو. وی چې بسترې م په اوږه کړې او د جومات نه ووتو. وی د جومات د دروازې مخې ته د لارې نه پورې غاړه یو یهودي بابا و، د هغه دوکان و، مونږ به د سودا غشته کله کله. وی هغه چې مونږ ولیدو را پاسېد، وی طالبانو ولې ځای کلي ته مونږ ویاو سبق هم خلاص شو. مونږ وی نه باباجي سبق نه دی خلاص، خرچه خلاصه شو. نو زه کلي ته د مور پلار ملاقات به مو کو، خرچه به م راوړو، بیا به راشو. وی هغه راته وی چې ښه د خرچې د وجې نه ځای مونږ ویاو. وی ځای جومات ته ستاسو چې څومره خرچه کېږي زه یې در باندې کوم.
سبق پوره کړي ډوډۍ به زما د کور نه درته راځي او چې ستاسو څه صابون ما غیره بل شی لګي زما دوکان ته راځئ دی نه به درکړم یاره موږ وایو چې دا یهودي دی او موږ خو مسلمانان یو نو یهودي څنګه په موږ خرچه کوي نو موږ ورته مهرباني ټکي وایو چې بس کاکاجي مهرباني وایي چې مهرباني پرېږدی زه در باندې خرچه کوم او بیا راته یو ټکی وایي وایي ستاسو هم د یو آسماني کتاب خدمت کوئ چې قرآن شریف دی او زما ایمان هم په یو آسماني کتاب دی چې تورات دی نو کتاب زما ستاسو د دواړو د الله د طرف نه دی نو زه خالص د خدای د رضا دپاره در باندې خرچه کوم حتی وایي د یو ملګري نه بستره واخیسته او جومات ته یې ور وویسته بس موږ وایي ټیک ده وی خیر د کور نه به روټۍ راتله به م خوړه او چې زمونږ به څه خرچه کېدله د دوکان نه به مړه وی سبق هم خلاص که او کال پوره شو رالو یهودي بابا له باباجي تا په موږ څومره خرچه کړې ده موږ ته ووایه چې کلي ته لاړ شو چې درته یې راولېږو وی بچې ما خو نه ده لیکلی او باباجي تا خو په موږ غونډ کال ډېره لویه خرچه وکړه وی بچې تاسو ته ما نه وي چې ما د الله د رضا دپاره کړې ده زه په مخامخه وی رالو خیر ډېره موده تېره شوه زموږ درسونه شروع شو وی زه سره د یو څو ملګرو د بیت الله حج ته لاړم وی طواف هم کو چې دا کم دی مطاف طواف کوي دې ته مطاف وایي دې کې لګیا یو طواف کو وی چې مې وکتل دا یهودي بابا غاړه کې ناست دی هغه زمانه کې دا دومره رش نو وی زما پې شک پیدا شو چې دا خو هغه یهودي بابا دی خو زمانه ډېره تېره وه پوره پېژنګلو نه شوه وی چې طواف هم خلاص کړو ورلو ورسره کېناستو مونږ ورته باباجي یو څو تپوس سره نه کوئ وهی بچې تر هندستان خو نه ویم په هندستان کې د پلانکي کلي خو نه بچې دغه کلي باباجي هلته یو جومات و په پلانکي محله کې او جومات ته مخامخ یو دوکاندار و دغه دوکاندار خو نه ای بچې همغه دوکاندار یم ښه باباجي یو تپوس ته نه کوو دوکاندار خو یهودي و او ته خو حج له راغلی یهودیان خو حج له نه راځي وی بچې زه یهودي یم او ما ته الله ایمان را نصیب کړی دی مسلمان شویم نو حج له راغلی تاسو څوک یې یاره دومره نږدې نه ما پېژنئ وی مونږ ورته وی باباجي مونږ هغه طالبان یو چې مونږ سره خرچه خلاصه وه او تا را باندې خرچه وکړه او موږ خپل سبق پوره کړه وی دومره خوشحاله شو چې د خوشحالۍ نه یې د سترګو نه اوښکې وبهېدې او راپاڅېد راته غاړه وت او یې راته وی چې بچې ستاسو د برکت ته ما ته الله ایمان را نصیب کړی دی وی موږ ورته باباجي هغه څنګه وی تاسو چې په کومه ورځ رخصت شوی ولاړئ په هغه شپه ما خوب لیده په خوب کې مونږ کره یو شخصیت راغی نوراني چهره ده او د دې مخ نه داسې شغلې خیږي وی ما د اندازې نه ده و چې دا خو د مسلمانانو پیغمبر دی وی ما ورمنډه کړې وی ما ورته چې حضرت تاسو مونږ کره څه کوئ وی هغې راته وفرمایل چې تا زما د دین د طالبانو خدمت کړی دی خرچه یې پې کړې ده نو تا له خوشخبري در کوم د الله په کتاب کې ستا د ایمان او د جنت د تلو فیصله شوې ده وی راویښ شم ښځه مې وړقوله خوشحاله و ښځې ته میل نه دی ویلی وی چې ښځه مې راویښه کړه وی ښځه یې ما ته وی چې یا سړیه ولې دې راویښه کړم یو ډېر ښایسته ښکلی خوب مې ولید ما وی څه خوب دې ولید وی د مسلمانانو پیغمبر مې په خوب کې ولید مونږ کره راغی او د دې مخ نه یې شغلې ختې ما ورته حضرت تاسو مونږ کره څه کوئ وی تا زما د دین د طالبانو خدمت کړی دی نو تا له زیرې در کوم د الله په کتاب کې ستا د ایمان او د جنت د تلو فیصله شوې ده وی زما په یو کتاب کې 14 کسان لیدلی دي او زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه په یو کتاب دی د خطبات حسن په هغې کې هغه دا واقع لیکلي ده او 14 کسان یې لیکلي
چې زمونږ په کور کې هغه 19 لیکلي دي، ما په یو کتاب کې 14 لیدلي دي چې زمونږ په کور کې 19 کسانو او په دا یو شپه دي 19 واړو دا یو شان خوب لیدلی دی. نو حضور پاک فرمایي من رآني فی المنام فقد رآني فإن الشیطان لا يتمثل بي. وی چا چې زه په خوب کې ولیدم دا د یقیني ولیدم، وی شیطان زما په شکل نشي راتلی. وی غونډ لاړو ستاسو هغه ملا صاحب لا او د هغه په لاس هم بیعت وکړه، الله پاک ایمان را نصیب کړه. زما وروڼو یو خبره درته وسوکم، زمونږ علما لیکي قرآن شریف په رڼا کې چې کافر هر څومره ښه عمل وکړي، ښه عمل چا سره ښېګڼه وکړي، کونډو رونډو سره وکړي، لار جوړه کړي، پل جوړ کړي، امداد وکړي، د خدای په نزد دا هېڅ شی نه دی. وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. دا به داسې چې دا زارې به فایده به یې نه. لیکن زموږ علما لیکي که یو کافر په دنیا کې څه ښه کار وکړي نو په دنیا کې هغې له الله د هغې بدل ورکوي. ګوره یو یهودي انسان طالب سره ښېګړه کوي او په طالب خرچه کوي، بلکل یهودي کافر، او هغه له او د هغه ټول خاندان له خدای پاک د هغې په برکت باندې ایمان ور نصیب کوي. او رسول الله مبارک غوندې شخصیت په درجه نه زیری کوي. نو چې مسلمان طالب سره مینه وکړي او محبت وکړي او بیا خپل بچې طالب جوړ کړي، د دین سمو خیال دی، خدای پاک به د ده نه راضي نه شي، الله به جنت ورنه کړي. زما وروڼو 2 خبرې ذهن کې واچوئ. یو دا چې خپل بچي حفظ پې وکړي، حافظان یې وکړي او خپل بچي د دین عالمان کړي. دویم دا چې مدرسو سره امداد کوئ، په دې بچو خرچې کوئ، په خپلو مالونو کې د مدرسو حصه وکړئ. دا ګوره مولانا مفتی شاهزیب صاحب محترم څومره ښکلې مدرسه راته جوړه کړې، ستاسو په دې کلي کې فی اقصى المدینه څومره تاسو ته یې جوړه کړه. ما ته یې وی پرچ سره 1 کیلومیټر مزل دی چې روزانه به 15 ټیلیفونونه کول بهر کې. نو په دې کلي کې درته ښکلې مزېداره مدرسه جوړه کړې او څونه ماشومان خدای لکه څو غړه فارغ شوي دي، 31 ماشومان فارغ شوي دي. څو 7 پکې د قرآن شریف حافظان دي. 7 یو 13 کورنو ته خدای پاک نن د دې مدرسې رڼا ورسوله. ټول وایي الحمدلله. 11 هغه شونډې چې قرآن نه ورته نن په دغه شونډو د خدای قرآن چلیږي. ټول وایي الحمدلله. هغه سینې چې د قرآن نه خالي وې نن پکې د الله قرآن ورننوت. قسم دی که د دې مولوي صاحب شاهزیب مولوي صاحب او د هغه د ملګرو د دې احسان بدل تاسو نشئ خلاصول. زموږ علما څومره خوارۍ کوي، غریبانان څومره محنت کوي. په یو بچي چې ته سکول وی او صرف 10 پې پاس کوې څونه خرچه رې پې راځي. زمونږ مدرسې ته رالېږه هېڅ خرچه نشته. ما ته یو ښځه یو ځل ټیلیفون وکړو، ستا بیان مې واورېد او زما دا اراده ده چې په زوی باندې علم کوم، په ده به څونه خرچه د میاشتې کېږي. وی زه خو کونډه یم، خاوند مې مړ دی او ماشومان مې یتیمانان دي، زما په دې بچي به څونه خرچه کېږي. د هغه دا خیال و لکه څنګه چې په سکول ویم، په پبلک سکول کې خو په بچي ډېرې پیسې لګي، دلته به لګي. ما وی خور 1 روپۍ رې پې نه لګي. وی څه مطلب؟ مطلب یې څه کې خو نه لګي که نه. وی نه دا به څنګه چې پیسې پې نه لګي. ما وی ګوره دی به ته شوال کې د رکوټ اختر نه پس چې یو نږدې مدرسې ته بوځي او داخل به کړي، کمره به مدرسه ورکوي، پیسې به نه لي، درې به ورته مدرسې چولي، پیسې به نه لي، بجلی انتظام به ورته مدرسې کړي، روپۍ به ترې نه لي، د یخ اوبو انتظام په اوړي کې مدرسه کوي، روپۍ به ترې نه لي. ما وی زمونږ مدرسه کې په جمع کې ورته بیا د ګرم اوبو انتظام هم کړي، 1 روپۍ به ترې نه لي. کتابونه به مدرسه ورکوي، 1 روپۍ به دې نه لګي.
مچې پکې نشته 2 وخته روټۍ به مدرسه ورکوي 1 روپۍ به ترې نه اخلي د چای د دې ګزاره کوي چای زموږ مدرسه کې ماوې نشته او ماوې مې د تلو راتلو که د جمعې په ورځ ستا ملاقات له دې راځي دغه د سوزکي موزکي او د چینګچۍ پیسې که ته ورکولی شي که نه مې داسې دوستان چې زه به چاته ویم دا به موله ورکوي ځه او که جامې دې په وس کې ښه پخه یعنې مې زه کال کې 2 جوړې بنده غوندې داسې اهل خیر چې زه به چاته ویم به موله والې څه خرچرې پرې راځي هغې داسې د خوشحالۍ نه وجړل وی ښه 1 روپۍ خرچه نه راځي دنه به خدای عالم جوړ کړي مې 1 روپۍ خرچه نه راځي دنه به خدای عالم جوړوي انشاءالله په دې کې هم د دې خلکو دا مولیان نه دي خوښ هلکه مولا ستا بچي له مفت تعلیم ورکوي مفت او غریبانان ګرځي او سوال کوي چندې غواړي سوال څونه ګران کار دی د خلکو نه پیسې غوښتل دا بادي جوړه شوې ده په اسانه جوړه شوې ده دې غریب به د دې بادۍ دپاره څونه محنت کړی څونه خواري به یې کړې او څومره خلکو ته به یې سوالونه کړي د څه دپاره چې ستا بچي خدای پاک حافظان او عالمان کړي دا څومره لوی خدمت دی یو بچی چې حافظ او نن که تاسو مونږ خدای لیدلی شو او د خدای فرشتې دا طاقت هم وي تاسو ته به نن پته لګېدلې وه چې الله به څونه نن خوشحالی او د الله فرشتې او د کائنات به څومره خوشحالی چې 22 ماشومانو ته خدای پاک قرآن ورسوه زمونږ بچی خو چې ډاکټر او انجینر شي مونږ خوشحالیږو الله په دې خوشحالیږي چې یو بچی حافظ شي د قرآن شریف او د یو بچی ژبه د خدای په قرآن باندې وچلیږي یاره یو مصیبت دی زمونږ خلک وایي دا یو سوچ دی نور څه خبره نشته خو دا یو ټکی دی که د دې بچي نه مې افسر جوړ کړو د دې بچي نه مې ډاکټر انجینر جوړ کړو یا د دې بچي نه مې لوی سړی جوړ کړه د دنیا نو تنخوا بالی ډوډۍ به او که مولا او طالب مې ته جوړ کړه ډوډۍ به د کم ځای نه دا یو بوت زمونږ په دماغو سور دې خلکو دا خیال دی چې دا مولیان د لوږې مړه شو او دا حافظان د لوږې مړه شو ډوډۍ به د کم ځای نه دی به څه کوي دا ټیک ده چې تا سره بینک ډک دی د بینک کې به پیسې نه دا ټیک ده چې تا سره به صندوق د سرو او سپینو ډکې د ده سره صندوق کې به سره او سپین نه دا ټیک ده چې ستا به ځمکې او جایداد او کارخانې وي د ده به ځمکه او جایداد او کارخانې نه دا ټیک ده چې تا سره به په کور کې 4 او 5 موټرې ولاړې د ده په کور کې به موټر نه لیکن دا خبره غلطه ده چې ډوډۍ به د کم ځای نه قسم په خدای داسې ډوډۍ به خدای دله ورکړي چې داسې به ستا د پاکستان نواب او خانه به نه خوري ډوډۍ خو د خدای په لاس کې ده وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله وایي په دې مخ د ځمکه یو ګرځنده مخلوق نشته مګر روزي په الله ده دا خو د الله رسول وایي چې کله د مور ګیډې ته د پلار د طرف نه نطفه وردن نشي او بیا 40 ورځې نطفه او 40 ورځې علقه او 40 ورځې مدغه نو فرشته الله نه تپوس کوي الله مر رزق څونه روزي ده د څونه لیکو مل اجل مری بکاله شقی ام سعید دا تپوس ته الله نه وکي نو حضور پاک فرمای فیتکتب فی بطن امه دې د مور په خېټه کې پروت دی او د ډوډۍ ولیکل شو چې دومره روټۍ به خوري موږ وایو نه که ملا طالب شو ډوډۍ به د کمې د خدای بندګانو ډوډۍ موږ باندې خدای خوړه لیکن ما ته یو ځل ډاکټر وی دا دارو به په ناره خورې مې ډاکټر صاحب ناره څه ته وایي وی ته ناره نه پېژنې مې نه میں مالا دا نار دارو مرا کا وزر چتم پا دنیا کے نار نیما زموڑ موڑ مالا کا دارو را کا وچے ڈوڑے زمائی مونگ ناری ماری نا پیجنو اکبر میں سر کے مات شنن پا کے نار رانو تاسو پوشوی پا خبر ڈوڑے خو مونگ دا نٹول اخلاص اکلا چرگان مونگا خوڑل گڑان مونگا خوڑل چیلی مونگا خوڑل غوخی مونگا خوڑل او تاسو ټول دا لاون لسی او دا سوته وینکا دا ساک ماګه او دا تور باټینګن کدا مخې خدای مردار کی ټول هم دغه خوړه چې زونه ومنګه وای
رښتیا خبر او تنخواه سي هلکه تپوس وکړه شاهزي مولوي صاحب نه د خپلو استادانو نه چا به 3 زره یا چا 4 زره یا 15 زره دې نه زیات به نه یو پیز نه مې تپوس وکړه څومره تنخواه روي 2 زره دا مې دا 3 زره یو بابا ما ته وي دا د میاشتې مې نه ده د ګنټې تنخواه خو وي د میاشتې وی په دې ستاسو ګزاره کېږي مې قسم دې په دې کې زمونږ حافظان او عالمان عمرې او حجونه م کوي وی دا څنګه مې په څنګه موږ هم نه پوهېږو خو زمونږ په علماو خدای په دې کې حجونه عمرې کوي وی دا څنګه مې په څنګه نه پوهېږو زه خو 15,000 او 10,000 او 30,000 تنخواهګانې مونږ اخلو او کال ته نه رسو میاشت ته نه رسو یکم تاریخ راځي بیا قرضدار یو مې باباجي مونږ له خدای ښه ډوډۍ راکوي مونږ له خدای ښه جامې راکوي زمونږ مولیان عالمان په دې کې حجونه عمرې کوي وی دا څنګه مې په څنګه نه پوهېږم بیا وی دا څنګه مې په څنګه نه پوهېږم نو روان شو چې لږه خوالاړ جیب نه یو 15,000 روپۍ راوستې او مال یې راکړې مولوي صاحب دا د ما له طرف نه هدیه شوه مې ښه مې باباجي ودرېږه مې ته اوس څه وې وی ما وی چې دا څنګه مې دا څنګه ستا له جیب نه خدای وویستی او زما جیب له یې راوستی دې ته څنګه وایي ستا اړه کې خدای واچول چې د مولوي صاحب سره مدد کول پکار دی قسم دې که په عقل دا دومره بلډینګ چې جوړېږي په دې څونه پیسې لګېږي نو زما وروڼو تاسو د دا درخواست دی چې تاسو یو د خپلو بچو نه عالمان او حافظان جوړ کړئ دویم دا دی چې په مدرسو سره محبت او مینه وکړئ او د مدرسو سره امداد او تعاون وکړئ د الله د رضا دپاره دا تعاون کوئ دا نیت مه کوئ چې دا شاهزي مولوي صاحب د ماله به جنازې له راځي او ما سره به ښېګړه کوي دا به کوي دا به کوي نه 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 دا مه وایې خالص د الله د رضا دپاره چې په دې مدرسه کې د خدای د قرآن درس کېږي او په دې مدرسه کې ماشومان حافظان او قاریان جوړېږي نو خالص د الله د رضا دپاره په مدرسه خرچه کوي ستاسو قیمتي پیسه هغه د قیمتي د خدای په نزد غوره پیسه او مقبوله پیسه هغه ده چې په دې ماشومانو باندې ولګي او د ماشومانو په استادانو په تنخواو په دې بجلۍ او په دې عبادۍ باندې ولګي کوئ به انشاءالله داسې که د اخلاص نه به دې سره تعاون کوئ او مدد به کوئ او بل به دی چې د قرآن شریف لږ تلاوت به کوئ ښه نن د نیټ مونږ په غم اخته کړي وو روزانه سار ماښام لږ کوئ خو د قرآن شریف تلاوت کوئ او د عالمانو حافظانو سره به مینه محبت ساتئ نن داسې فضا رالوتې ده چې په دې فیسبوکونو په دې نیټونو خلک لګیا دي او د مولیانو او د حافظانو پسې بد رد وایي ګډې وډې وایي څوک وایي لکه دا مولیان مې خوښ دي خو دا سیاسي مولا مې پکې نه دی خوښ دا مولیان مې خوښ دي خو دا پلانکې مې پکې نه دی خوښ د دې خو داسې مثال شو لکه چې یو سړی وي صحابه مې خوښ دي خو حضرت عثمان صاحب مې پکې نه دی خوښ ولې بادشاه سیاسي یا دا تابعین او دا ټول مې خوښ دي خو عمر ابن عبدالعزیز مې نه دی خوښ ځکه چې بادشاه سیاست یې کو یا ټول پیغمبران مې خوښ دي خو حضرت داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام عیاذا بالله دا مې نه دی خوښ ولې بادشاه یې کوله او سیاست یې کو دا خبرې به نه کوې د علماو نه الله په هر میدان کې کار اخلي چا نه خدای د ناظري خدمت لي چا نه خدای د حفظ د قرآن خدمت اخلي چا نه خدای د تفسیر د ترجمې خدمت اخلي چا نه خدای د اهتمام د مدرسې د چلولو خدمت اخلي چا نه خدای پاک په سیاسي میدان کې په پارلیمنت کې د دین خدمت اخلي او د چا نه خدای پاک په لارو کوڅو په مقبرو په جمعو په تقریرونو کې دین کار یو عالم خدای پاک بغیر د کار نه او بغیر د دین د خدمت نه پاتې کوي ټول وایي الحمدلله ستاسو اسلام به کوي ستاسو د دین دفاع به کوي او د دین قدر چې تاسو کوئ او د خدای او د رسول هم په زړه کې مینې د علماو سره به مینه ساتئ ښه ټول علماو سره محبت به ساتئ او مینه به ساتئ الله پاک دې مدرسې د ترقي او برکتونه ورکړي او د محترم ورور
جناب مولانا شاذیب صاحب د هغه د خدای برکتونه نصیب کړي او الله پاک دې د هغه ټولو مدرسینو له په علومو کې او په عمرونو کې برکات واچوي او زما ډېر ګران قدر رور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکات هم تشریف راوړو هغوی به هم درته بیان کوي او تاسو به ټول تر اخره پورې انشاءالله ناست یې ښه زه لږ بیمار یم نو په شریکه به در باندې سلام واچوم اجازت به غواړم السلام علیکم